علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. دسو انبیاء علیهم السلام تذکره وشوله او حقیقت کې د دې انبیاء ذکر دا په مسله د حضرت ابراهیم علیه السلام د واقع اختتام. نو حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام واقع و چې هغه د بت پرسته خلاف څنګه بیان کړی او د مشرکین سره څنګه مباحثه او مناظره کړی ده او بیا دا خپل تمام رشتہ دار او قوم پرې خېده بل خوایته نه هجرت کړی دی. الله پاک هغه له سلت دنیا کې هم ورکړه او آخرت کې هم ورکړه. دنیا کې انعام ورکړو د انبیو پلار یو ګرځو نیکان صالحان الله دا غي په نسب کې پیدا کړ او دا سی ژوند ولا ورکه چې هر سړی داغه صفت کوي او هر یو ډله د ابراهیم علیه السلام د تابعداري دعوت کوي. دنیا کې الله دا نعمت ورکړ او آخرت کې هم د قرنګ الله د انبیو سره ډېری اوچته وعده کړې. د دنیا په دې انعاماتو کې ان تر دې چې سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دته فرمایي دا جماعت د انبیو ده فبهداهم د دوی د هدایت پسې اقتدی روان شي په دغه لار باندې تم روان شي دا غوي اکرام او عزت. نو اولئک الذین دا انبیاء علیهم السلام هغه جماعت ده هدى الله ورته هدایت کړي دی او په عقیده باندې عمل باندې دا کامل خلق فبهداهم پس د دوی دغه هدایت پسې اقتدیه روان شه. عربي لحاظ باندې فبهدا د تجاری مجرور وي او تعلق د رستونی کلام سره د اقتدی. معنا دا د چې عربی کې طریقه دی چې اقتدیه دا مخ کې وي فبهدا د رست وي. کله داسې مضمون چې الله بدلایي او قران کې عمده د کلام اعجاز وي داسې مضمون ته حصر وي. نو معنا دا ده چې قابل د اقتدا او قابل د مشرع ګرځول چې وینو هغه دا خلک دا قابل د مشرع دی او دا قابل د اقتدا دی چې خلک دوی پس روان شي نو خاص د دوی پس روان شي. او په دې کې اعتراض او تعرض وی مشرکین ته مشرکین د بل پس روان دي او دا وی چې وجدنا علیه آباءنا دا زمونږ د پلرونو طریقه وه. نو هغوی ته تعرض دی چې یو سړی د چا پسې روانېږي نو مخکې ته د هغه کردار وګوره چې د ژوند څنګه دی. دی قابل د مشرع دی قابل د اقتدا دی نو بیا پسې روان شي او که نه دی په غلطه لار روان دی نو څنګه ته د هغې پسې ځي. دا د مشرکینو باندې هم تعریض دی. تاسو د چا پسې روان یې هغه مشران ستاسو په هدایت ښکاره ده چې هغه په هدایت نه د هدایت والا خلک دا دي نو چې هر کله دا دي نو که د چا پسې سړی تلل غواړي نو د دې پسې تل دي فبهداهم خاص د دوی پسې اقتدي روان شي. د دوی پسې چې کومه اقتدا ده دې ته اصول وایي. کم چې اصولي او بنیادی خبرې وي د الله د توحید د الله د وجود د انبیاء او نبوت د قیامت مسائل د تمام انبیاء په دې کې شریک وي دې کې څه فرق نه. فروعي مسائل کم چې اعمال دي نو د چا زیات وي د چا کم وي. مثال منځونه وي خو د چا ډېر د چا لږ، روجي وي خو د چا ډېر د چا لږ، زکات وي داسې بل عمل. انبیاء د پر دا الله بدلی را بدلی دا د بندگانو په مزاج باندې د بندگانو په طبیعت الله پویږي د کم قوم د پر مناسب څومره احکام او شریعت وي اقول ورکی او اصول دا نه بدلیږي.
نو چې ارکل اصول یو دي نو دلته الله فرمایي په دې اصول کې دغه لار باندې روان شه په کومه لار چې دغه حضراتو دې زما د توحید څنګه خدمت کړي په دغه لار باندې روان شته هم او بیا دغه لار باندې تلل دلته مراد د اقتدا نه تقلید نه دی وجه دا ده چې قانون دی یو مجتهد چې هغه دې مرتبه ته رسیدلی چې هغه په قرآن حدیث په شریعت پوهیږي او مسائل د هغې نه په خپله برابرولی شي د داسې عالم دپاره د بل عالم پسې تلل نشته نو چې هر کله د یو مجتهد دپاره د بل مجتهد پسې تلل نشته نو یو پیغمبر د بل پیغمبر پسې څنګه روان شي نو مراد دا دی چې ګینې د هغوی لار ته اختیار که په کومه لار چې دوی تلي دغه لار ده نور د هغه پسې نه روان احکام او شریعت دله الله درکوي خو لار ده د دوی نه زده کړه چې دوی په دې لار څنګه تلي په دغه لار باندې تله دوی عقایدو اصلاح څنګه کړي اوامرو باندې څنګه عمل کړي نواهیونه څنګه خلق منع کړي فبهداهم نبی کریم علیه السلام د انبیاء د دې جماعت نه داسې تعبیر کړی دی دا انبیاء په خپل منځ کې داسې دي لکه میرني رونه معنا دا ده چې میرني رونه چې پلار یو وي میندې بیلې بیلې وي انبیاء مثال همدغه شانتي وي معنا اصولي خبرې د غونډ یو وي څنګه چې میرني رونه په یو پلار کې شریک وي فروع جزئیات هغه بیل بیل وي څنګه چې د میرني رونو میندې بیلې وي نو فبهداهم اقتدی دوی پسې روان شه قل ورته ویلا اسألکم زه نه غواړم ستاسو نه علیه په دې باندې اجر مزدوري یوه خبره د اقتدا دا ده چې دغه پیغمبرانو په دې تبلیغ باندې په دې دعوت باندې د دین په خورولو باندې هغوی مزدوري نه ده اخیستې نو ته د دوی نه مزدوري ما اخله لا اسألکم یوه لار د هغوی دا لہذا د دین په خورولو باندې با یو انسان تنخواه او پیسې نه اخلي د هغې وجه دی چې کوم څیزونو ته د انسانانو ضرورت دی نو الله پاک هغه مفته پیدا کړي هغې فری پیدا کړي وي چې هر انسان ته مفته ورسیږي ډېر څیزونه په دې مخلوق کې مثال هر انسان هوا ته ضرورت دی اوس که دا هوا خرڅېدلې دا به موږ څنګه اخیستله یخنی ته ضرورت شته ګرمۍ ته ضرورت شته شپې ته ضرورت شته ورځې ته ضرورت شته نور ته سپوږمۍ ته ستوري ته دا د انسانانو ضرورتونه دي آب و هوا د دې نه بغیر انسان ژوند نشي کولی نو دا الله تمام مفت پیدا کړه دا په چا خرڅېږي نه ورنه که دا خرڅېدی چې کوم دی نو تا به خپله حصه نور څنګه اخیستی سپوږمۍ او ستوري دا خپله حصه به دې څنګه اخیسته الله یې مفت ورکوي دا اوس بندګان جدا دي چې هغه په خرڅي هغه بېل څیز دی خو الله دا څیزونه فری او مفت ورکوي نو دا چې څنګه د انسان دا ضرورت و دارنګې دا دین هم د انسانانو ضرورت دی نو ځکه انبیا دین چې ښیي نو دا مفت ښیي او عمده طریقه هم وي چې دین به همیشه دپاره دا فری ښوولی شي او بعضې موقعو کې د ضرورت په بنیاد باندې معاوضه او تنخواه اخلي نو بیا فقهاو ته جایز وي خو بنیادي د احنافو مسلک دا دی او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې څومره درسونه دي څومره دیني کارونه دي دا به مفت ښوولی شي قرآن کریم کې الله فرمایي لا اسألکم علیه اجر په دې زه ستاسو نه مزدوري نه غواړم نو بهتر دغه ده چې مزدوري وانخیستی شي ان هو نددا الا ذکر مگر دا نصیحت دی للعالمین د پاره د مخلوق وما قدر الله دی قدر انکو د الله پاک حق قدره په حق قدر کولو سره د الله پاک حق قدر دا دی چې الله ومنلی شي د الله توحید ومنلی شي د الله د شان چې کوم صفات دي هغه ومنلی شي د الله په احکامو عمل وکړی شي دا د الله قدر دی الله فرمایي دوی زما قدر ونکو او بعضې د قدر معنا کوي په معرفت سره وما قدر الله دی ونه پیژندو الله پاک حق قدره په حق پیژندلو سره د الله چې څنګه شان دی هغه شان دی نه دی پیژندلی او یو پکې ټکی دا دی چې دوی الله ذکر دی پیژندلی اذ قالو
حافظ ابن کثیر فرمای یادا مربوط د مکه والا سره دی او نور حضرات فرمای اهل کتاب سره. نو که مکه والا سره اولګي نو بیا معنا دا ده چې مکه والا تمام مشرکانو دوی الله نه پیژاندو. یک د چې اسی الله ته आवाज کوو خدا غ سره چې کم دی شرکیات کول نه دا د الله پیژنګلو نه دا د الله قدر نه. نو ښکاره ده چې دوی د الله قدر هم نه پیژني او سره دام به چې ما انزل الله علی بشر الله په یو انسان باندې د سره وحی نه نازل کړي د پیغمبر منو نه چې کم دی وحی منلو نه آسماني کتاب منو. دویم قول پکې بعض حضرات داسې ذکر کوي چې دا پیغمبر علیہ السلام د يهود یو عالم سره په مسله په خبره باندې بحث پس خبره باندې هغه ته تعلیم او هغه ته سبق ورکو نو هغه په ضد ولاړ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زه تعالی قسم در کوم تورات کې تا دا مضمون نه دی ویل داشتي ان الله لا يحب الحبر السمين. الله چې کوم دی غټ او سورب مولا نه خوخي دا د بدن نډیر غټ او سورب ته مالک ابن سیف وته وی او بعض فرمای دا فنحاس ابن عازور خو بدن نه غټو. نبی کریم علیہ السلام ته فرمایل تورات کې تا دا مضمون نه دی ویل چې الله سورب مولا نه خوخي. جو دې په غوسه وی الله د سره وحی را لګل نه سره الله کتاب نه دی نازل کړی دی ټول نه انکار وکړ. د خپل يهوديانو ورته د ټولو نه څنګه انکار کوي ولې تورات ته نه مني موسی علیہ السلام نه مني د دې غونډو نه انکار وکړ په ضد کې. اوس دا په خپل ځای باندې مسله ای چې مثال په تور یو انسان داسې وي دغه بدن نه غټ وي دا انسان چې کم دی مثال لار مور نسب د بدن نه غټ غټ وي نو کدا چې کم دی بدن غټ وي دا نقصانی نه او نه دغه سزا دی. البته د سربیدنو چې کم زم راغله زنګ شریعت کې دا مسله هغه سړی چې هغه صرف خورم دی او صرف خوراک دی چې کم دی نور ایس فکر دړ وسره نشتی نو ښکاره ده چې کم سړی صرف خوراکونه کوي او نور چې کم دی فکر او غم د دین خو عالم سره خو د دین فکرې د دین د اشاعت فکرې نه چې هغه سره دا غم فکر نشته د دین د خورولو د دین چې کم دی همدردی او د بی دینو خلکو علاج دا فکر اوسنی او صرف خوراک او صرف آرام زندگی نه په خپل بغټي نه دا سه غټواله د الله نه خوخ ته سوې خو الله نه پیدا کړي چې ته صرف خېټه ډکې تعالی الله پاک عقل درکړي انسان پیدا کړي بیا تعالی الله پاک علم درکړي دي ستاسو په ورځ چې کوم د نور خلکو نه بیلی. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه چې کوم د علما او حافظانو ته نصیحت کړي وی خلک خنداګانې کوي تاسو به خنداګانې نه کوئ. خلک به د دنیا مزه اوچتي تاسو به د دنیا مزو باندې نه دوکه کېږئ. خلک به د شپې آرام کوي تاسو به د شپې آرام نه کوئ. الله پتا احسان کړی تعالی علم در کړی تعالی قرآن در کړی دی. خلک به خوبونه کوي ته به د قرآن تلاوت کې الله ته به ولاړ ځکه الله د داسې خلکو بیا صفت ذکر کوي انما یخشى الله من عباده العلماء. الله فرمایي زما په بندګانو کې چې زمانه یریږي نو علما یری او چې کوم انسان خپل دغه مقصد پیژني او دغه خدماتو کوي او د الله نه یری ښکارا خبره بیا د نشي پټېدلی او چې کوم انسان صرف خوراک او بے فکرې بے غم یو صدر غم سره نه نو په خپل بدن نه غټ شي نو بیا دا د الله نه وخت ځکه دا د انسان صفت نه ده خو د زناور صفت دی. او چې کوم انسان خپل خدمات په خپل ځای ساتي خو بدني لحاظ وي همدارنګه نسبی لحاظ باندې بعض انسانان الله غټ پیدا کړي نو دا دغه خپل طبیعت دی دا خپل وجود دی دا دغه زم او بدواله نه دی. خو به هر کې پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل دی په ضد کې راغلی الله د سره وحی نه نازل کړي الله د سره چې کوم دی پیغمبر نه دی را لېږلی دا خپل يهوديان ته نوم خپشول به د مشره نه معزول کو ګوره ته خو د تورات نه انکار کوي نبی ځان بل مشر مقرر
نو الله فرمای دوی خپل رب ونه پیژند اذ قالوا کله چې دی وي ما انزل الله نه نازل کړي الله پاک علی بشرین په یو انسان باندې من شی څه شی الله د سره وحی نازل کړي نه ول ورته وی من انزل الكتاب الذي چا نازل کړي هغه کتاب جاء به موسی چې راتله کړي پاغه موسی علی السلام ولید الله نه نازل کړي تاسو خدا منئ نورن دا رڼا و هدن دا هدایت للناس انسانانو د پاره الله د خلقو د پاره دا رڼا وګرځول د هدایت وګرځول نور او هدایت دا مقصد ته په دې تور تم شپه کې وځي نو په خدای دی چې رڼا در سره بلب در سره لاټین در سره اوس بلاري نو چې کم انسان د الله په احکام برابر دی هغه داسې روان دی لکه د شپې مزل کو تاسو رڼا شته دا نور دی او چې کم انسان د الله په حکمونو برابر نه دی هغه د ژوند د ورځې هغه داسې دی لکه څنګه چې د شپې په تورتم کې په منډه خلاص دی نو په یو کنده په بل کنده کې به پریوزي دا ظاهري ستا د بدن نقصان دی او چې د الله د دین نه خبر نه او دغه شان تورتم کې روان دی دا د دین او د آخرت بربادي ده کله به یو کنده کې پریوته د الله د حکمونو خلاف او کله بل نو د آسماني احکام ځکه دا نور وي دا هدایت وی انسان ته لار ورخی ته چې مقصد پر رواني پلان کې زیاته زم لار د معلومه ده نو سینه برسي او چې کله د آسماني تعلیماتو نه انسان نا خبري نو رواني هوتا ته پته نشته چې کوم خو رواني نو ته رواني یو طرف ته او مزل دی بل طرف ته چرته به مونږ رسي نو ځکه الله تعبیر کې دا نور دا هدایت دی لناس انسانانو لپاره تجعلونه تاسو دا ګرځوي قراتوي سا ټوکړي ټوکړي دا کتاب تورات دوی ټوکړي ټوکړي کړي رد و بدل تغیرات چې کوم د دې د طبيعت برابر دی هغه باندې عمل کوي چې کوم د طبيعت نه خلاف دی واغه لخکار کوي تبدونها تاسو ښکار کوي صحیح سا وتخفون او پټوي کثیر ډیر حصہ د پیغمبر علیہ السلام د صحابه د قران د تعلیمات الته دا تمام دی پټ کړی دي کب احکام چې دوی په عمل نه کو د رجم مسله وړاندې وضاحت کړي هغه رجم مسله دوی پټه کړي او په خپل موسی علیه السلام چې کوم تعلیم دی د تورات نبی علیہ السلام ته راوړ تورات کې دا حکم او دا هغه حکم برابر په دوی فیصله کړي تخفون کثیرا وعلمتم تاسو له تعلیم درکړې شوی او معلوم تعلمو هغه چې په تاسو نه پوهېدلې انتم تاسو ولا اباکم نستاسو پلرونه الله تاسو له تعلیم درکو لہذا تعلیم د الله د خوردا احسان وی پیغمبر را لګل کتاب را لګل انسانان د ژوند خبر شي نو ارکل چې دا الله نازل کړی دی تاسو له تعلیم درکو دوی بیا هم انکار کوي د آسماني کتاب نه نو ته جواب وکا یو حق خبره ده بل حق نه مني ته وته حق ده نو قول ورته وی الله دا الله نازل کړی دی ثم ذرهم بیا پریک دو دی فی خوضهم پخپلو باطلو کی یلعبون چې دی لوبې کوي د الله د حکم نه علاوه چې انسان ژوند دی دا تمام باطل دوی په دې باطلو کې ننوتي دا ژوند څنګه دی دا اصل لوبې دي لوبې دا بې فایدې سیز وینو ستاسو دا دین او دا لار دا بې فایدې ده اولئک الذین دا هغه کسان دي هدى الله چې الله ورته هدایت کړي فبهداه پس د دوی د هدایت پسې اقتدی روان شه ول ورته ویلا اسالکم زن غلم استاسو نه علیه پدې باندې اجر مزدوری ان هو نه ده الا ذکر مگر د نصیحت للعالمین د پر د مخلوق وما قدر الله دې قدر نکو د الله پاک حق قدره په حق قدر کول سره اذ قالوا کله چې دی او ما انزل الله نه نازل کړي الله پاک علی بشر یو انسان باندې من شیء سشی ول ورته ويمن انزل الكتاب الذي چا نازل کړي هغه کتاب جاء به موسی چې راتل کړي پاغي موسی علی السلام نورن دارنا او هدن د هدایت للناس انسانانو د پاره تجعلونه تاسو دا ګرځوي قرات پیسا ټوکړي ټوکړي تبدونها تاسو ښکارا کوي صحیح سا وتخفون او تاسو پټوي کثیرا ډیرا وعلمتم تاسو له تعلیم درکړې شوی دی معلوم تعلمو هغه چې په تاسو نه پوهېدلی انتم تاسو ولا اباکم نستاسو پلرونه ول ورته وی الله دا الله نازل کړي دي ثم ذرهم بیا پریک دو دوی فی خوضهم په خپلو باطلو کې یلعبون چې دوی لوبې کوي
الله ته رضا شي زمونږ ویل اورېدل ستا رضا لپاره وکړي. ژوند زندگی په خپل کتاب ښایسته کړي، په سنت د پیغمبر علیه السلام ښایسته کړي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.